بسم الله الرحمن الرحیم. د روزې حکمتونو سلسله کې څلورم حکمت هغه ایثار دی. انسان کې د قربانۍ جذبه ایثار دې ته وایي چې انسان یو څیز ته خپل ضرورت وي او خپل ضرورت شاته کې یو بل مسلمان مرسته وکړي، د هغه سره امداد وکړي. او صحابه کرامو دا جذبه رب العزة قرآن کی فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دا صحابه کرام هغه بهترین او عظیم خلق دی چې دوی اطاعت کوي اگر چې هغه څه ته خپل ضرورت وي. لکه څنګه چې انصار صحابه کرام مهاجرین صحابه کرام ته خپل ځمکو کې د حصے پیشکش وکړو، خپل مال حال هغې سره نیم کړلو. نو دا یو جذبه د ایثار دا د قربانۍ ده یو بل مسلمان لپاره، او دا د روزې سره هغې کې پختګي راځي او د هغې یو مکمل تربیت کېږي. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو سره هغې کې د ایثار یو جذبه او بلکې د هغې د ایثار یو مجسمه صورتونه جوړ شوي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه راغلو. دا حدیث راوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خادم کورونو ته واستولو چې د میلمه د میلمستۍ سره انتظام وکړی شي. نه بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات وي او د هر بیبي خپل خپل حجره او خپل خپل کور وي. خادم چې د کومې بیبي خواته تللی دی نو آلتا نو ورته جواب راغلی ما معنا الا الماء. ای خادمه سوا د اوبو نه موږ سره د هېڅ څیز درک نه لري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورونو حال دی. دومره شاکرې بیبیانې، دومره صابرې بیبیانې چې هر بې شکایت په خوله باندې نه راوړي، کور کې هېڅ څیز نشته خو نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د هغې شکایت نه کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر اختیاري و. نبی علیہ السلام پخپل دا فقر پخ کړی و. بیا نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي من یضیف هذا، د دې میلمه میلمستیا به څوک وکړي؟ یو انصاري نوجوان پاڅېد او یا رسول الله صلی الله میلمستیا به زه وکړم. هغه ځان سره میلمه کور ته بوتلو. په هغه کور کې معلومات کړی نه و چې کور کې څه شته که نشته. بیبي نه تپوس کوي سره خوراک څښاک څه شته؟ ما خو رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه راوستلی دی. هغه ورته عرض کوي لیس عندنا الا قوت صبیاني. ای خاونده دومره څه شته چې په هغې باندې موږ دا خپل بچي وولو. ستا شپه هم په نهاره ده، زما شپه هم په نهاره ده. قوت هغه طعام ته ویل کېږي چې بس انسان قوت لا یموت چې ګزارې پرې وشي. یعنې دومره څه شته چې زموږ دا بچي به دا شپه تېره کړي، نور څه نشته. او ته فرمایي هی طعام کې د خپل طعام تیار کا. نن چې ما او تا په نهاره اوده کېږو د خپل بچي په نهاره باندې اوده کا. دوی په څه طریقه باندې وغولاوه چې اوده شي. نو دا پته لري د خپل بچي څنګه اوده کړي وي، څومره به هغوی جړلي وي، څومره به هغې طعام غوښتلی وي. خو صحابه کرامو د ایثار هغه جذبې ته انسان حیران شي. هغه بچي اوده کړله، طعام تیار شو. دا انصاری دی خپل بیبي ته فرمایي ای بیبي چې کله طعام تیار کړي دا چراغ دا ډیوه د صحیح کولو باندې سره کوکه مړی کا، ځکه که چېرته رڼا وي موږ خوراک کوو میلمه سره نو خوراک کم دی، میلمه به نهاره پاتې شي. او که چېرته موږ خوراک نه کوو میلمه به څنګه خوراک وکړي. نو طعام حاضر شو، میلمه مخې ته کېښودلی شو. نو هغې پاڅېدله او ډیوې لرې پکې ورکړلو، چراغ یې مړ کړو. فجعلا یریاني ما انهما یأکلان. نو دې دواړو هغې ته داسې ښودل چې دا گویا دوی هغې سره خوراک کوي، یعنې هسې خولې ورسره غځوله. شپه تېره شوه، سبا صحابي نبی علیه السلام دربار کې حاضر شو. رسول الله صلی فرمایي دې صحابي ته وویل ضحک الله لیلا، الله تبارک وتعالی ټوله شپه د بنې ګردار باندې رضا و. کله چې دې نسبت الله ته وشي مراد کې غایت الرضا وي،
یعنی الله ټول شپه د دې صحابي په دې کردار باندې خوشاله رضا و د صحابي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمه مور کړلو ځانم په نهارا بیبیم په نهارا بچیم په نهارا او ملمه ته دا احساس ورنکو چې موږ سره دی وړلې نو دې ته ایثار او دا جذبه د روحي څخه پیدا کیږي الله تبارک وتعالى موږ کې د ایثار جذبه پیدا